أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. سورة هود 12 سپاره او په سورة هود کې 75 نمبر آیات دی. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم يقينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لحليم خامخ صبرناکو اواه نرمز لوالو دردمن منیب گرزیدون کے و حق تام. یا ابراہیم اے ابراہیم اعرض مخوالوان هذا ددینا. واقعات لوط علیہ الصلوۃ والسلام شروع مخکې دا خبره تیره شوله چې الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت دپاره چې کوم ملایک را لېږلي نو هغه ملایکه اول د ابراهیم علیه السلام ځای له لاړه. هلته ابراهیم علیه السلام ته زیر ورکو په اسحاق علیه السلام او په یعقوب علیه السلام سره. نو کله چې ملائک ته دغه ځای نه را روان شو د لوط علیه السلام د قوم د هلاکت دپاره د فلسطین نه شام ته را روان شو. د ابراهیم علیه السلام تپوس وکړو وایي موږ د قوم لوط علیه السلام د هلاکت دپاره الله را لېږلی و. نو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل چې هلته خو لوط علیه السلام هم دی او د هغه ملګري مسلمانان هم دي. نو د هغوی په څه حال یې؟ د ابراهیم علیه السلام مقصد دا چې په دې بهانه به الله رب العالمین د قوم د لوط نه د عذابو رستو کړي. ځکه چې ابراهیم علیه السلام ډېر بردبار او حلیم و صبرناک نرم زړه والا ډېر رحمدله انسان و. د بدي کوونکو نه په انتقام اخیستل کې به جلتي نه کوله. هر وخت به رب العالمین ته فریاد کوله. نو ملائک ابراهیم علیه السلام ته چې اوس ته په دې موضوع باندې بحث مه کوه، خبره مه کوه. الله رب العالمین دا فیصله کړې ده چې د لوط علیه السلام دا قوم دا به هلاکېږي. نو کله چې ملائک د لوط علیه السلام ځای ته ورسېده نو قوم ته پته ولګېده چې دلته خو ښایسته ښایسته هلکان راغلي. هغه داسې خلک وو چې هغه په هلکانو پسې ګرځېدل او خپل خواهش به یې پوره کوو، لوطت به یې ورسره کوو، د هغه هلک سره به یې بدپیلي کوله. نو الله سبحانه وتعالی ملائک راولېږدل او دا ملائک ډېر په ښایسته شکل کې تللي وو. نو کله چې ملائک ورسېدل نو وجاءه قومه يهرعون الیه، پس دا قوم ته رامنډې راځغلېدل. ومن قبل كانوا يعملون السيئات،
د دین مخکې به دي خلکو بد عمل کو بد د چې بدپیلی به کوله د هلکانو سره لوط علیه السلام دلته پریشانه شول ته زما میلمانه راغلي دي او زما د قوم په ډېر سرکشه دی اصل زما د میلمنو بېزتي وکړي لوط علیه السلام د خپل قوم ته وویله وایي دا زما لونه دي دا واخلې په نکاح باندې او دې سره نکاح وکړئ خپل حاجت یې پوره کړئ دلته مخکې وراشي قال یا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم تاسو لپاره ښه پاکوونکي چې دوی سره نکاح وکړئ او ظاهر تفسیر دا دی چې د دې نه مراد د لوط علیه السلام د قوم د لونه مراد دی یعنې دا په نکاح والی دا ستاسو دپاره ښه پاکوونکي دي فاتقوا الله د الله نه ویرېږئ ولا تخزوني او مه شرموئ فی ضیف په باره د مېلمنو زما کې زما مېلمنې ته خو زما د مېلمنو بېزتي کوئ لوط علیه السلام یو خبره وکړي الیس منکم رجل رشید تاسو کې هوښیار سړی نشته دا قوم پوه کړي دا سرکشان پوه کړي نو کله چې دا قوم منه نه شو نو لوط علیه السلام یو ارمان وکړو ویل له ان لی بکم قوة ارمان د چې مال یو طاقت وي او آوي الى ركن شدید یعنی ما پناهی رسېلی کړی یو مضبوطې قبیلې ته چې ما سره ولاړ وي ما ستاسو مقابله کړی وي نو لوط د ملایکه په دې انتظار کې ناست وو چې کله لوط علیه السلام دا خبره وکړه چې کله ماښام ټیم شو دا قوم راغی څه کسان راغله نو جبرائیل علیه السلام وزره وواله په هغه سره دې ته سترګې کې دا ګن مندانو تو په چغو سورو شو په انګولاګانو شو اچھا پکې دا مې چې جادوګران راغلي دي لوط علیه السلام غمجن دی ملائکو ته خفه کېږه ما موږ ملایک یو الله رب العالمین د قوم د هلاکت دپاره رالیږلي او لوط علیه السلام ته ویل چې ته د سبا په وخت کې د دې کلي نه وځه او دا قوم به هلاکېږي لوط علیه السلام په سهار وخت کې ولاړ ووته او الله سبحانه وتعالی جبرائیل علیه السلام ته حکم وکړو دا ځمکه پې اوچته کړه نو ځمکه پې اوچته کړله او د بر نه پې بې الټه کړله او د پاسه نه پې الله سبحانه وتعالی د کڼو باران هم وکړو اول ځمکه اوچته کړله لکه الله سبحانه وتعالی فرمایي وجعلنا عالیها سافلها وامطرنا علیها الله وی وګرځولو موږ بره طرف د دې ځمکې سافلها لاندې د هغې نه وامطرنا علیها موږ پې د کاڼو باران وکړو حجارتن د کاڼو من سجل د پخکلی شوو نه یعنې په دې باندې د داسې عذاب ولې رالی یو وجه دا وه چې دوی د الله د پیغمبر نافرماني کوله پر یوه د ابن عباس حدیث کې دا هم راغلی دی چې په دې کې لس بد صفتونه وو لکه بانګیان جنګول شو کوترې ساتلی شو د خلکو په مخامخ په مجلس کې ناست یو ټیز به واچو ډېر ګنده ګنده عادتونه په دې خلکو کې موجود کفر شرک په دې کې و دغه رنګې د ټول نه خطرناکه بیماري یو پکې دا هم وه چې د زنانو نه به خپل نکاحونه به یې نه کول د هلکانو پسې به ګرځېده هغوی سره بدپیلي کوله نو کوم سړی چې داسې بدپیلي کې د هلکانو پسې ګرځي وایي دې د رب العالمین عذاب ته دعوت ورکوي یعنې کوم سړی داسې عمل کوي یعنې د رب العالمین عذاب ته دعوت ورکوي چې عمر یې د کاڼو باران وشي
لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام په قوم باندې د کاڼو باران وکړو په دې عمل باندې. الله سبحانه وتعالی فرمایي ان ابراهیم یقینا ابراهیم علیه السلام لحلیم خامخ صبرناک او اواه نرم زړه والا او منیب ګرځېدونکی او حق ته. یا ابراهیم و ابراهیم ملائکه البیته ابراهیم علیه السلام ده یا ابراهیم و ابراهیم اعرض مخواړه وان هذا دینا انه یقینا شان داده قد جاء امر ربک یقینا راغله دی حکم دربستا پلاکت د قوم سره چې الله رب العالمین به دا قوم هلاکي. وانهم یقینا دوی باندې آتی امراتن کې دی عذاب غیر مردود چې نه دی واپس کړی شوی. ولما جاء د هر کله چې راغله رسولنا استعزم لوط علیه السلام ته سی ابهم نو خپشو پاغوی باندې په میلمنو سو خپکیږي نه خو دا قوم سرکشو او زما د میلمنو بې عزتي به وکړي. سی ابهم خپشو بهم پاغوی باندې وضواق او تنګ شو بهم پاغوی باندې ذرعا سنا. وقال هذا يوم عصيب وی ویل دا ورځ د سخته. وجاءه راغلل دتا قوم ددا يهرعون چې رازغلولی شو الیه دتا. ومن قبل مخکې د دې نه کانو یعملون چې عمل به کول والسیئات بد عملونه به کول. قال ویل هغه یا قوم زما هؤلاء دا زنانه ستاسو بنات لونه دي زما هن دوی اطهروا خپا کوونکې لکم تاسو لرا یعنې تاسو دپاره حلال دي دوی سره نکاح وکئ. فاتقوا الله نو ویریږئ د الله نه ولا تخزوني او مشرموئ ما فی ضیفی په باره د میلمنو زما کې. الیس منکم رجل رشید آیا نشته ستاسو نه یو سړی هوښیار چې دا قوم پوه کړي. قالوا ویل دوی لقد علمت یقینا پوهېږې ته ما لنا چې نشته موږ لره فی بناتک پلونو ستا کې من حق څه حاجت. وانک لتعلم یقینا خامخه ته لتعلم پوهېږي ما په هغه څه نورې چې موږ یې غواړو یعنې موږ خو دا غواړو چې موږ د دې لکالو سره بدپیلې وکړو او ته په دې باندې ښه پوهیې. نو قال ویل هغه لو ان لی بکم ارمان دی چې وی ما لره بکم په تاسو باندې قوتا طاقت او آوي یا پناه یا سړی کړی وی الی رکن شدید ما قبلې مضبوطې ته. قالو ویل دوی یا لوط ای لوطه ان رسول ربک یقین مور لېږلی شوي ملایکو د ربک د رب ستا لن یصلو هېڅ چرې نشي رسېدی دوی تا ته الیک تا ته یعنې په ضرر درکولو سره چې تا ته ضرر ورکړي. فاسری نبوزا باهلک اهل خپل بقطع من الليل په ټوکړه د شپه کې ولا یلتفت او شاته دې نه ګوري منکم ستاسو نه احد هېڅوک الا امرأتک سوا د ښایستانه. ځکه په دې کې د لوط علیه السلام ښځه په دې کې هلاکه شوې وه. دا ولې ځکه د دې قوم ملګرتیا کوله. پر روایت د ابن عباس رضی الله عنه کې راغلی دی چې د پیغمبر بیبي دا بدکاره نه شي کېدی. البته د قوم ملګرتیا به یې کوله چې قوم ته به خبره وړل راوړل چې زموږ کردي چې مېلمانه راغلي داسې کسان راغلي یعنې دا خبرې به وړې راوړلې. نو په دې وجه الله سبحانه وتعالی د لوط علیه السلام بیبي په دې عذاب کې هلاکه کړه. انه یقینا خبر دا د مصیبها چې رسېدونکی دی ته ما هغه عذاب اصابهم چې رسېږي به دې قوم ته. ان موعدهم الصبح یقینا وخت د وادي د عذاب الصبح سبا دی. الیس الصبح آیا نه دی سبا بقریب نږدې سبا ګوره لرې نه دی هغه نږدې روان دی. فلما جاء امرنا نو هر کله چې راغی حکم د عذاب زمون جعلنا وګرځول مونږ عالیها بره طرف د دې کلو سافله لاندې د هغې وامطرنا وباران وکړو مونږ علیها په هغې باندې حجارة د کاڼو من سجیل پخشونه مندود د یو بل د پاسه مسومة نخوالو عند ربک پنیز د رب ستا. داسې نښه به دا کاڼې به چې کم لکه داسې لکه بار سړی به لګېده لکه د چا نوم پې چې لیکلی شوی رسا به ایشتله مسومة نخوالو عند ربک پنیز د رب ستا. وما هي ندی دا کاڼې من الظالمین د ظالمانو نه ببعید لري. الله سبحانه وتعالی زموږ تاسو له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي.
وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.